بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الخامس عشر یعنی 15 درس اخیری سبق ته تمرین یعنی مشق او د کتاب د سر نه 72 نمبر درس ته 2 نمبر او په دې تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي. اول سوال راکړي وي د پښتو جملې را راکړي وي د پښتو جملو نه عربي جوړه کړي. د پښتو جملې را راکړي وي د دې نه تاسو د عربي جوړه کړي. او دویم سوال راکړي دی وي د مفرد واحد ته وي او تسنیه 2 ته وي او جمع د 2 نه زیاتو ته وي. وي د مفرد جملو نه جمع جملې جوړې کړي. د مفرد جملو نه د جمع جملې جوړې کړي. نو موږ له د پښتو جملې راکړي وي اے بچو، اے الکانو تاسو چرته ځئ، اے الکانو تاسو چرته ځئ، یا اے بچو تاسو چرته ځئ. نو هغې دپاره راځي د اے بچو دپاره راځي یا ایها الاولاد، یا ایها الاولاد، اے الکانو، اے بچو. مونږ وایو اے او عرب وای، عربیان وای یا ایها الاولاد، اے الکانو. ٹھیک شو جی؟ اے بچو، اے الکانو. این انتم، این معنی چرته، انتم تاسو ټول، سړو ته وایي تاسو، انتم سړو دپاره استعمالیږي، انتن ښځو دپاره استعمالیږي. این انتم تاسو ټول سړي ذاهبون ځئ، این انتم ذاهبون تاسو ټول سړي چرته ځئ. یا ایها الاولاد، اے الکانو، این انتم ذاهبون تاسو ټول چرته ځئ، این انتم ذاهبون تاسو چرته ځئ. یا ایها الاولاد، اے الکانو، این انتم ذاهبون تاسو چرته ځئ. هغوی جواب ورکوي وایي موږ باغ کې یو. تاسو چرته ځئ؟ هغوی ورته وایي موږ باغ کې یو. نحن فی البستان، بستان باغ ته وایي. نحن معنی ده موږ ټول، فی البستان فی معنی ده کې او بستان دا باغ ته وایي. نحن فی البستان موږ باغ کې یو، موږ باغ کې یو. نحن فی البستان موږ باغ کې یو. اوس وایي هاغه یعنی د مخامخ الکان دي او لرې دي، ښکاري غایب نه دي خو لرې موجود دي. نو وایي هاغه الکان څوک دي، هاغه الکان څوک دي. نو هغې لپاره عربي دا دی من اولئکه، من اولئکه من هاغه من اولئکه الاولاد، هاغه الکان څوک دي. 15 کسان دي یا 3 کسان دي یا 10 کسان دي یا 500 کسان دي او لرې دي. نو زه تپوس کوم، زه یې نه پیژنم، زه تپوس کوم من اولئکه الاولاد، هاغه الکان څوک دي، من اولئکه الاولاد هاغه الکان څوک دي. نو جواب را راکوي وایي هغه طالب علمان دي، طالبان دي، طالبان. نو هغه دپاره بیا هم راځي، هم هغه، هغوی، هغه طالب علمان دي. هم طلاب، د طالب جمع طلاب هم دی او طالباتون هم دی. هم طلابون، هغوی طالب علمان دي، هم طلابون هغوی طالب علمان دي. اوس بیا 5 نمبر جمله د پښتو را کړې ده وایي د دې عربي جوړ کړئ. هغوی چرته ناست دي، هغوی چرته ناست دي یعنی دا هغوی د جمع صیغه ده او د مذکرو ده. نو وایي هم این جالسون، هم این جالسون. هم معنی ده هغوی، این معنی ده چرته، جالسون معنی ناست دي. هم این جالسون هغوی چرته ناست دي، هم این جالسون هغوی چرته ناست دي. جواب ورکوي هغوی د بوټي لاندې ناست دي، هغوی د بوټي لاندې ناست دي. هم جالسون تحت الشجره، هم جالسون هغوی ناست دي تحت الشجره، تحت معنی د ښکته، لاندې. او الشجره بوټي ته وایي، ونې ته وایي، ونې ته. هغوی د ونې لاندې ناست دي، هغوی د بوټي لاندې ناست دي. هم جالسون تحت الشجره، هم جالسون تحت الشجره. اوس وایي 9 نمبر جمله را کړي وایي اوس تاسو چرته ځئ. اوس دپاره په عربۍ کې الان راځي، الانې، الانا، الانا، الانا. عرب وایي الان، الان. اوس این انتم تاسو چرته یئ، اوس تاسو چرته یئ. الان، اوس معنی ده الان، په عربۍ کې وایي الان. تاسو چرته یئ، این انتم، این انتم. الان این انتم، اوس تاسو چرته یئ. نو هغې جواب ورکوي وایي اوس موږ په موټر کې ناست یو، اوس موږ موټر کې ناست یو. الان، الان، اوس. نحنو موږ ټول، جالسون ناست یو، فی السیاره موټر کې. اوس موږ موټر کې ناست یو. الان نحن جالسون فی السیاره، الان نحن جالسون فی السیاره. بیا جواب سوال دلته کې پښتو کې جمله را کړې وایي تاسو ټول چرته ځئ، تاسو ټول چرته ځئ. الی این انتم، الی معنی یعنی کم طرف ته ځئ، کم طرف ته. الی معنی طرف ته. یا الی این انتم ذاهبون، ذاهبون معنی ځئ، ځئ چرته ځئ. این انتم ذاهبون تاسو چرته ځئ.
الی این انتم ذاهبون تاسو کم طرف ته ځئ تاسو چرته ځئ الی این انتم ذاهبون تاسو کم طرف ته ځئ یا تاسو چرته ځئ نو هغې جواب ورکوي وایي مونږ ټول کور ته ځو مونږ ټول کور ته ځو نحن ذاهبون الی البیت نحن ذاهبون الی البیت نحنو معنی ده مونږ ټول ذاهبون ځو الی البیت کور ته نو دی مونږ له د پښتو جملې راکړې وي وایي تاسو د هغې عربي جوړه کوئ اوس یې راله دې خوا د مفرد جملې راکړي مفرد انت بم مفردي او طالب بم مفردي وایي تاسو د دې جمع جوړه کوئ دې نه مخکې درسونو کې مونږ د مفرد جملو تسنیه جوړه کړې وه انت طالبون نو د دې تسنیه هم جوړه کړې وه انتما طالبان اوس وایي تاسو مفرد جملې راکړي وه د دې تاسو جمع جوړه کوئ نو انت طالبون انت یو الک ته وایي یو الک ته وایي ته طالب انت طالبون ته یو طالب علم انت طالبون ته یو طالب علم وایي د دې تاسو جمع جوړه کوئ نو د انت جمع چې ده هغه انتم دی او د طالبون جمع طلبتون یا طلاب دی انتم طلبتون تاسو ټول طالب علمان یې انت طالبون ته یو طالب علم انتم طلبتون تاسو ټول طالب علمان یې اوس وایي انت رجلن انت ته رجلن یو سړی انت رجلن ته یو سړی د دې جمع جوړه کوي نو جمع دا ده انتم رجالن تاسو ټول سړي انتم رجالن تاسو ټول سړي اوس وایي هغه موجود نه دی موږ سره موجود نه دی یا لرې دی خو موجود نه دی هو تاجرن هو معنی هغه یو تاجر دی تجارت کوونکی دی تاجر دی هو تاجرن هغه تاجر دی د دې تاسو جمع جوړه کوي نو د هو جمع هم دی هم او د تاجر جمع تجار دی نو هم تجارن هغوی ټول تاجران دي هم تجارن هغوی ټول تاجران دي هو تاجرن هغه یو تاجر دی هم تجارن هغوی ټول تاجران دي اوس وایي انا تلمیذ انا معنی ده زه تلمیذ معنی شاگرد یم زه یو شاگرد یم انا تلمیذون زه یو شاگرد یم وایي اوس د انا هم جمع جوړه کوي او د تلمیذ هم جمع جوړه کوي نو د انا جمع نحنو راځي نحنو د انا جمع نحنو دی او د تلمیذ جمع تلامیذ دی تلامیذ نحنو معنی ده مونږ ټول تلامیذو شاگردان یو مونږ ټول شاگردان یو نحنو تلامیذو انا تلمیذ زه شاگرد یم نحنو تلامیذ مونږ ټول شاگردان یو انا مجتهدن زه محنت کوونکی یم یا زه محنتي یم انا زه مجتهدن محنتي یم نحنو مجتهدون مونږ ټول محنت کوونکي یو مونږ ټول محنتیان یو اوس یوه جینۍ ته وایي انت طالبتن انت طالبتون ته یو طالب علم وایي د دې تاسو جمع جوړه کوئ نو د انت جمع چې دی تسنیه انتما راځي او جمع انتن راځي او د طالبه چې ده طالبه د دې تسنیه طالبتان راځي او جمع طالبات راځي نو انتن طالباتن انت طالبتون ته یو طالب علم انتن طالباتن دا پنځه دي نو زه دې ټولو ته وایم انتن یوې ته وایم انت طالبتون ته یو طالب علم او پنځه ټولو ته وایم انتن طالباتن طالباتن تاسو ټولې طالب علمان یې اوس یوه ښځه ده هغې ته وایي انت امرأتن یا ډایرکټ عرب وایي انت امرأتن ته یوه ښځه یې انت ته امرأتن یوه ښځه یې انت امرأتن ته یوه ښځه یې د دې جمع اوس راځي د انت جمع چې ده انتن راځي او د امرأتن جمع نساء راځي انتن نساء یوې ته وایي انت امرأتن ته یوه ښځه یې انتن نساء تاسو ټولې ښځې یې نو دا انتن نساء دی انا تلمیذتن نه دا دی هي معلمتن هغه یو معلمه ده استاذه ده هغه یو استاذه ده یوه معلمه ده یوه عالمه ده یوه عالمه ښځه ده نو هغې طرف ته اشاره کوي هي معنی ده هغه موجوده نه ده نو هي معلمتن یوه استاذه ده هي معلمتن هغه یوه استاذه ده نو د هي جمع هن راځي او د معلمې جمع معلمات راځي نو هن معلماتن هن معنی ده هغه ټولې معلماتن استاذانې دي استاذانې ښځې دي اوس یوه جینۍ ده هغه وایي انا وایي زه انا تلمیذتن یوه شاګرد یم انا تلمیذتن زه یوه شاګرد یم او د انا جمع نحنو دی او د تلمیذه جمع چې دی تلمیذات دی تلمیذات ٹھیک شو نو انا تلمیذتن زه یوه شاګرد یم نحنو تلمیذاتن مونږ ټولې شاګردان یو نحنو معنی مونږ ټولې تلمیذاتن شاګردانې جنکۍ یو یا شاګردانې ښځې یو یوه جینۍ د هغه وایي انا وایي زه
مجتهدتون مهنتي ښځه یم، زه یوه مهنتي جینۍ یم. انا مجتهدتون زه یوه مهنتي جینۍ یم. انا مجتهدتون زه یوه مهنتي جینۍ یم. نو د انا جمع نحن راځي او د مجتهدتون جمع مجتهدات راځي. نحن مجتهداتون مونږ ټولې مهنتي جینکیانې یو، مونږ ټولې مهنتي ښځې یو. انا مجتهدتون زه یوه مهنتي ښځه یم. نحن مجتهداتون مونږ ټولې مهنتي ښځې یو. نو دا زمونږ الدرس الخامس عشره 15 درس مکمل د سبقونو سره او د تمرین سره حل شو. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.